بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه در صيغ مشکله. په خاتمه کې به د مشکل صيغو بیان کیږي. اصل کې په دې خاتمه کې د موږ د قران مجید کومې مشکل صيغې دی په کې بیانو، ځکه زموږ مقصود به ذات د صرف او د نحوی دي ذکرولونه د قران مجید صيغې ذکرول دي، لہذا د قران مجید کومې مشکل صيغې دي او په کې ذکر کیږي. صيغه وي زمون مصنف وي صيغه چې څنګه ویل کیږي موقت شکل معنی ویل کو د ویل کېدو په شکل چې اعتراض ته جوړ شي او بیان به بیرسته په باس سواد سره به صيغه لیکو، سواد صيغه بشرو کې سواد ده کنه، او به چې کله ولا بیان کو نو به باغی کې با لیکو. نو اوري اول نمبر صيغه فتقون دا صيغه جمع مذکر امر حاضر معروف. اصل کې دا جوړ شوی ما ته وګوري تتقیوننا تتقیون قیون کی یا راغلی دا مخکې دی وو زمه دا رستو دی وو د لسمه قاعده مونږ ویلې دا نو یا حسب کړه تتقون تی جوړ شو او به امر ته جوړولو نو نه عربي مخیر نو غرزولو څه شو اتقوا وفارا لن چفارا لا فتقوا شمز وصل غرزدلا پوهه بنه شوله بس خبره ختمه. او دا کوم نون چخکاری فتقونی اصل کې فتقو شو، دا نون چخکاری دا اصل کې نونی وقایه د یای متکلم د وجه راغلی دی د څه جوړ شو فتقونی به یای متکلم غرزولا نون پاد شو فتقونی او به د وقف په حالاتو کې کله کله د قانون ساکن کیږي نو څه شو فتقون اشکال دې پیدا کیږي چې لکه امر صيغه کې نون اعرابي غرزي کې دلته قانون شته دی نو حالي موږ روي استلو چې دا نون اعرابي نه دی بلکې نون وقایه دی خو ساکن شوی دی وقف د وجنه ساکن شوی دی په دې مسله ورسېدلې یو د صيغه فرحبون دا هم د قشند څنګه چې فتقون وخغه اتقى يتقي باب افتعال او دا فرحبون رهب يرهب باب د فتح يفتحو دي دا هم جمع مذکر امر حاضر معروف صيغه ده او فرحبون اصل کې ارهبون يرهبون نه جوړ شوی دی يرهبون نه یا مغرز ول همزم شروع کې ولګا ولا ارهبو کې بینون اعرابي وغرز ول څه جوړ شو ارهبو به فارل همزه وغرز دل څه شو فرحبو به یای متکلم و داغه د وجه نمنون وقایه راوړي و فرحبونی تی جوړ شوی یا مغرز ولنین وقایم پر خودلا او دغه کسره چې واغم د وقف د وجه نه ساکن کړل نو شو فرحبون څو صيغه شولې دوا او به ورپسې دا لیکل دي چې کله افعال موقوفه یعنی کوم افعال باندې چې وقف وشي یا منجزمه کم ته جزم ملاويږي هغه په اخر کې وکړه کله تنون ویني نون حالانکه سړی ایران شي چې لکه حروف جوازم سره مجزومه افعال چې دغه کې قانون اعرابي غرزي کې دلته څنګه ذکر دی تاسو به وایي چې دا حق یو نون دی نون وقایه دی نون اعرابي نه دی قیای متکلم ته حسب شوی څو صيغه وشولې دوا درېمه صيغه مولوی صاحب کله کله التباس ته د وجه ناراضي چې دوه کلمې متصل ذکر شي متصل دا اولی کلمې اخیر د دویمه کلمې د شروع سره ولګي او خلک یې ذکر کوي د قشان لکه خلک وای ترجعي یا ايتها النفس المطمئنه ارجعي دي خو چې کله یو ځای وین هم زوسلو قرزه د څه جوړ شو ترجعي نو خلک وای ترجعي څه صيغه ده د دې صيغه اوس پته نه لګي نو حقیقت کې دا مطمئنه تو دي او به ارجعي دي امدغشان یا ایها الناس صعبدوا اعبدوا دي نو خلق تبوسو کې د صعبدوا کوم صيغه ده دا دواړه بشری کې یو حساب کوي ښا یعنی د یو کلمې اخر د بل کلمې شروع سره ولګي او په صيغه کې اشکال پیدا شي نو اعبدون صعبدوا جوړ شو او دغه شان قیل ارجعون قیل ارجعوا دي نو قیل ارجعوا خلق ویل ارجعوا څه صيغه ده او رب ارجعون کې خلک وي برجعون څه صيغه ده اصل کې رب ارجعون ده برجعون خلک اشکال کې غورځيږي
ټولې څو صيغې بیان شولې وای درې څلورم چې کله ما اولا په حمزه وصل بابونو باندې ور داخل شي نو حمزه وغورځيږي او ما حمزه وصل کم ماضی بابونه دي ماضی لکه مثال اجتنب ده استفعل ده په دې ما ور داخل شي یا لا نو به خلک څه وای حمزه اصلي غورځيږي منځ کړه مجتنب مستفعل لجتنب لاستفعل نو اشکال کې طالب العلم وغورځيږي چې مجتنب لا کوم صيغه ده لاستفعل لا کوم صيغه ده نو دا اصل کې څه وی ما اجتنب لا اجتنب خاص طور چې لن ور داخل شي په باب انفعال کې ماضی باندې لك لن فطر اصل کې سره لا ان لن مو لا وحدهم لا چې داخل شي باب انفعال باندې حمزه وغورځيږي الته بخي د لن شکل اختیار کی لك لا ان فطر د نصر شي لن فطر نو خلک وګورو ماضی باندې لن داخل شوی دی فطر ماضی دا هلن به ور داخل شوی هلن کې دا خو ان فطر دا لا ان فطر نو څو صيغه شوې ټولې څلور پنځم نمبر توجه کله کله ما داخلي کې په ماضی باندې ما او هغه شکل او صورت د جمع مذکر مفعول جوړ کی لکه مثال په تور احلو لوا ده کنه احلو لیا ما احلو لیا او به ور پس احلو لیا احلو لیو احلال خو کیږي خو ځکه اصل صيغه مګه ها احلو لینا جمع مؤنث صيغه چې کومه احلو لینا جمع مؤنث غائب کا احلو لا احلو لا احلو ليو احلو ليت احلو ليتا احلو لا لينا دغه اسما داخله کا محلولينا نو خلق کې دا چې د محلولينا مفعولين صيغه ده احلو نه احلول مجهوله صيغه ده کنه یار دا ما معلومه ویله احلو لا احلولي احلو احلو ده کنه څه بشي لیو او به لیشي لکه میاد نو قاعده وب کې لګي خو اصل قاعده وهمه تعلیل پکې نه کوم شي صيغه واضحه شديده وجنه وهمه احلیو لوا لیو مجهوله ده کنه انت به جوړ شي لیو نه به لی لوا لی لوا کنه اخیره کې یاد رښته لګ برو ګورئ احلو لا یاد کنه مجهوله شي څنګه به جوړ لیو لیا نو به لیو کې لیشي سبا شي لی لیا ورسېدلې په او به د معنی تمیم ور داخل کا او جمع مؤنث صيغه کا سبا شي محلولینا نو خلک کوي ک محلولینا مفعولین صيغه ده او خلک دا تاسو کوي چې لکه د صيغه دا وخی چې د مفعولین په وزن باندې یو خو مفعولین اسم مفعول صيغه د جمع د دین علاوه بل کوم صيغه د چې بده وزن ده تبو ته دای صيغه ده ماضی مجهوله جمع مؤنث غائبه شکل به ما داخل شي حمزه وغورځي کې د وزن جوړيږي یګي به مخکې راځي په دې څنګه ټیم ډیر واړو څو صيغه شولې 15 شپږم نمبر د قشن مضروبینا خو شکل لیکي د مضروبینا غلط دی مضروب ابن سید افعیلال باب دیکھا افعیلال اخره کې لامونه دوری مضروب ابن وایا مضروبین موایا دا یو کاری کې دی چې موږ ویلو کله چې مضاعف فی دویم په یا بدلول شي حرف علت سره د صحه کې ویلو کنه نو مضروب ابن نه مضروبین چې به هم څه خبره جوړیږي نو مضروبین کې مثلا کې مقه صغره جمع مؤنث غائبه حمزه وصل غورځیدل ازروبیبن یا ازروبیبن یا ازروبینا اما په کې داخله څه جوړ شول مضروبینا نو دا تاسو خلک کوي چې مضروبینا اسم مفعول صيغه د جمع د څه بل کوم صيغه ده چې هم جوړیږي ته بوته چې دا جمع مؤنث غائب صيغه ده په دې پوهیږي مجهوله باب فعیلان څوک مقاعده شولې وای شپږ و مقاعده فدارتم وليس ابدا جمع مذکر حاضر باس اثبات ماضی معروف محموز اللام ده او باب افاع واللخ ادارتم دی اصل کې ادارتم فا پیرالا حمزه وغورځیدل څه شو فدارتم څه مشکل دی کې نشته به ورپسې لن فضوا
دا صيغه جمع مذکر غائب باس اثبات فعل مضارع معروف او مضاعف ده مضاعفه اصل کې انفضض باب انفعال انفضض ينفضض په دې ورسېدلې لام تاکید پر راغله حمزه وغورځیدله نه دا خو مضارع ده ما حمزه پکې نشته انفضض ينفضض لام تاکید پر راغله څه بشي ماضی صيغه ده کنه بس صحیح ده ها ماضی صيغه ده حمزه وغورځیدل څه جوړ شو لن فضضوا بصيغه پوره وای ورکی کې مړه انفضض ينفضض انفضض انفضض انفضضوا د څه شو کنه نو دوه زواګونه راغلي زواتونه انفضضوا ادوال متحرک دی او ما قبل ترنه هم متحرک دی دا کومه قاعده ده با والا ده با نه اول بساکین کې او دیم کې مدغم کې نه انفضوا بشي او به ففارا ولا حمزه بو غرزي کې څه بشي املا پیرا ولا لام تاکید څه بشي انفضوا ورسېدلې به اته نام استغفرت الک ماضی کې خو حمزه مکسوره حمزه وصلت مفتوحه ده تبوته د اصل کې استغفرت ده حمزه استفهام ده حمزه وصل غرزیدل ده نو اشکال دی پیدا کړی دی به اور بس تظاهرون لسما تظاهرون سړی ایران شي دا کم باب دی تظاهرون تظاهر يتظاهر کمازی شي کنه نو دې کې دانون کم طرف رااله تظاهر تظاهروا تظاهروا راځي دا خو تظاهرون ده او که مضارع شي نو تظاهر يتظاهر فکارو تتظاهرون بل تا څه شولا تبو ته باب تفاعل او تفاعل په ګردانو کې موږ دا قاعده ویلې چې دی کچری فا کلمم تاوینو تای تفاعل او تای تفاعل دا غرزیدم شي یعنی ممکن نو تتظاهرون به څه جوړ شي تظاهرون لس قاعده لسما صيغه یو لسما لتكملوا دا جمع مذکر حاضر باس اثبات فعل مضارع معروف صحیح صيغه ده او کوم یو باب دې اکمل یکمل اکمال باب افعال خجی او اخیره کې نون اعرابي غرزیدل ځکه کلام پکې داخل شوی کنه لام جاره ده تاسو به توقع دی کوم صيغه جمع مذکر حاضر باس اثبات فعل مضارع معروف او صحیح صيغه صحیح او باب افعال لام جاره به داخل شوی ده تکملون دے تکملون نو لام جاره چې داخل شي ان مقدر وی کنه نو به پکې دانو اعرابي غرزيږي لتکملوا شو نو خلق په شک کې غرزيږي چې یار لام امر خو په حاضر په صيغو کې نه دلته څنګه راغلی دی دې اشکال پیدا کړي انت وای چې لام امر نه دی لام جاره دی څو صيغه شولې دولسمه صيغه مولوی صاحب ولتأتي طائفه ولتأتي دا بیان اداره چې دا ضربه یضربونه ده او واحد مؤنث غایبه معروفه صيغه واحد مؤنث غایبه معروفه صيغه ده خود مراد چې محموز فاده او ناقص یهم ده او نو اصل کې څه ده لا تاتي او چې فکراله کنه لتاتي ده ما لام پر راغلي اصل کې څنګه ده لتاتي به چې په وره لام امر دی ښا تأتی دی کنه لام امر پر راغلی لتأتی او یا حرف علت اخیره کې وغور زیدل دي نو شروع کې وو اعتفار علی اولی تأتی ولی تأتی او قانون دار چې ولی تا فاعل وزن چې کله جوړ شي نو دا متمنز ولا حرف چې دا به ساکن کې عرب د سکی نو ولی تا نه شو ول تأتی ته به شولې خپل بیان کړه کنه لکه کتفون کې خلک څه وي کتفون دلته دالو بشوي دا صيغه وشوله به اور پس راځي دولسم دیالسم صيغه ويتقه دا باب افتعال دی اتقا اتتقيا يتتقي باب افتعال شو کنه نور الالات تاسو یاد دي ښا او واحد مذکر غائب بس اثبات مضارع معروف صيغه ده او ناقص الاخر کې حرف علت ده چونکه دا مجزومه ده ولی مجزومه ده ځکه
مخکې چا باندې چې عتب دغه مجزوم افعال دي داسې د ومن یطع الله شرطیه دی من یطعی دلته جزم ورکړی دی خو اساکنه د حرکه د وجه نه بس کسره ملاو شوې ده ويخشک الف غرزولې ويتقي دلته يتقي اصل کې څنګه يتقيو يتقيوخه يتقيو یا وګرځیدله يتقي شو به ضمیر را لې ضمیر يتقيهو شو تقيهو به د فاعلو وزن جوړ شو کو سوچ می وتا نمین زم ساکن کو څه شو يتقي خبره ختمه دیارلس ولسمه صيغه ارجح ده الکه ارجح لکه صيغه سره اشکال کلويږي نو دا باب افعال نه ده اصل کې ارجی ده ارجی صيغه و د واحد مذکر امر حاضر معروف د ناقص تعرف له تخریج کې غرزي کې غرزدل د ارجینه ته جوړ شو ارجه به ور سره هو ضمیر مرګره شو ارجه واخاه قران کې سره غلي کنه نو ارجه شو ارجه به ور پسې و راغله تاسو ماته لګ متوجي اوسئ ښا ارجه هو جي هو في علا وزن چراشي کنه نو التم قانون دار چلته فعيله وزن فعي جي ما غلط ویلو کا جي هو نه جي هو وایا فعيله وزن چرا چلته منز ولا ساکن ول عرب داسې کوي ساکن کوي نو جي هو اخاه څو صيغه شولې څولس پنځل سما عصوا اسو اصل کې مولوی صاحب جمع مذکر غائب ماضی معروف صيغه ده حقیقت کې عصیو د تاسو نور پیږي عصا یو یا ما قبل فتحه را الف بدل شولا الف ساکن واو ساکن الف یو غرزو څه شو عصو اور بس وکانو کې خپل و راغلي عصو وکانو نو یو بل وو کې مدغم شو نو څه جوړ شو عصو نو سړی ایران شي طالب العلم حیرانی کې چې دا څنګه صيغه ده عصو دا خاصو بکارو نو د دې جوړېدو د قواجه ده پنځل شپږم شپاړسم صيغه ان ولي صيغه جمع متکلم صيغه ده او مضارع معروف راخو مضاعف راخه انا نمون نا اصل کده سي نمون نا دونه نون راغلي کنه اخیره کې نمون نا او اول پکې ساکن دی الف قاعده را کنه الف قاعده چې دوا حروف راغلي اول پکې ساکن وي الف دې کنه نو یو کې مدغم کې نو سبا شي نمون نو دی خاصل کې نمون نو هو پکې ان ور داخل شوی دی ان مصدریه څه دی جوړ شو ان نمون او بینن د ان پنون د جمع متکلم کې ور داخل شو مدغم شو څه شو ان نمون نه جوړ شو ان نمنا پدیم پوه شو به ور پسې ولزم صيغه لمتنني دا جمع مؤنث صيغه ده او حاضر صيغه ده او باس اثبات ماضی معروف ده اجوف ده لمتن اصل کې قلتن بشان ده باب د نصره انصرو ده لمتن ابي یای متکلم اخیره کې راغلی ده نو وی قای ور سره لګولې ده لمتن څه جوړ شو لمتن ني څه مشکل نه دی ښا لمتن قلتن بشان ده نو سره انصرو باب د فرق دومره ده قال يقول نصره ده کنه صحیح ده یو شان دی بالکل خجی دا مو شولا اتلسم صيغه تراین تاسو لګ دي ته وګورئ تراین اصل کې تر عین ده ترعینا اتاسو د محموز اتم قاعده ویلی وجوبي ترعینا چې کله د افعال قلوب افعال وی کنه افعال باغی کې د حمزه حرکت حمزه متحرک راغلی او مقبل تر نه ساکن وی حمزه حرکت مقبل ته ورکول او حمزه وجوبا حسبول دا قاعده به وجوبي چلیږي دی کې ترعینا کې حمزه حرکت ترات ملاو شو ترعینا ته جوړ شو او ترعینا کې دوه یاګان راغلی یا راغلی دا
بعد کسره نه ورستو دی بل یاده ترى نه توجه ترى هنا یا ما قبل فتح په الف بدل شولا او صحیح شو کنه یا مساکن الف مساکن الف مو غرزو څه جوړ شو تراینا څه جوړ شو تراینا بهم دا نون وغرزولو اما ترين د اما د وجنا نه اما د وجنا موایا نونی تاکید مخیره کې راوړو سم راوړو ما بخل بصيغه بویا نشولې زیو پر به مګه اصل کې او تر اینا همزه حرکت را تلاړې تر اینا شو یا مقل مفتوح طالب بدل شو الف هم ساکن یا هم ساکن الف هم وګرځو څه شو تر اینا به چې کله نونی تاکید را لې نونی تاکید د وجه نه خو نونی عربي غرزيږي کنه او نونی تاکید چې خو ساکن وي نو ترای یا هم ساکن دا هم ساکن دي حرک بالکسر د وجه نه بیا له کسره ورکړه نو ترى ينشو والسؤال دار چې هلکه اما نفس نونی غیرت نونی تاکید راته شوی او لام تاکید شروع کی وي نونی تاکید اخر کی ادام کیږي او اما شروع کی او اخر کی نونی تاکید ادام کی دي شي اما ترينا پویږي په تاسو په روایت مؤنث غایب صيغه کې بدنونی تاکید نمخ کی کسره وي ځکه ترينا کسره مر قدم کی دي شي به څو صيغه شولې اتلس نو لسمه صيغه علم ترى دې هیڅ مشکل نشته اصل کې تر ایو ده همزه حرکت مرات ورکو تر ا یو همزه حرکت مرات وجوبان ورکو همزه مو ورځوا تر ایو شو او لم چې په ور داخل شي هر بلد غرزيږي لم تر شو استفهام به راغلي دا بس علم تر ته جوړ شي قالین دې ته لږ متوجه شي قالین د ضرب یضربون اسم فاعل صيغه ده جمع اسم فاعل ناقص دی اصل کې قالیون دی قالیون قالیانی توجه قالیونا یا راغلی بعد کسر رست دی و راغلی قانون دا دی لسمه قاعده یا بغرزه قالیون شو رسیدا اوم به میات قاعده په وجه باندې دغه باندې بدل کو بیا باندې قالین دی جوړ شو څه مشکل شته بګي دې کې مشکل نشته به ولی ذکر کې جواب دا دی مولوی صاحب وې دا د نور لسانونو نور جبو خاص الفاظ دغه سره مشابهت لري لکه قالین کمال جواب خلک پیګینی د ازمن د قالین نشي دې سره مشابهت دی ویلو کې لیکلو کې سره شک ورزيږي ابه دلته یو حکایت ذکر کړی دا به ذکر کو زمونږ سنه پوي ما سره د رامپور کې د بریلی یو طالبو دلته ما سره سبق ویلو وای مخکې ځکه له بریلی کې ومه هغه مانه د سر په کتابونو بریلی کې ویلی وو او به چې رامپور تراله نو دغه مشکل صيغو خبر ورته حل مم کړل دلته مې متحل کړی وي دلته متحل کړی نو مشکل صيغه ته کې یاد وي د رامپور یو اخیری درجه والا طالب له مدته ول څه مناظره کومه او تډیر ویل چې لکه مکه وا ما استاد خو دومره فرق دی لکه مشرق او مغرب زه غوړو کې درجه والا طالب علم او ته خود غټو درجه والا ویل نه مناظره وکي بس د چالاکی وکړه د بریلی طالب علم چې کوم او ډایرکټ د رامپور دغه اوچته درجه طالب علم نه تاسو کو دا راته وای چې اسمان څه څنګه ده بس هغه غریب حیران شو ګډ وړې کو نو ول ورتله وای دا څه مشکله څنګه نه و اسمان دلته اوس بیان کړي خود مروا چې دی د نورو جبو یعنی که مثال پښتو کې شو یا اردو کې شو دا کوم اسمان چې ته مونږ دغه سره مشابهت رااله دی وجه په سړي باندې خبره غړه وړه شو کني اسمان وې د اسمان چې اسم تبذیل صيغه تسنیه اصل کې څنګه اسمایانی اسمان ته جوړ شوی دی پویږي به بدلته مونږ اعتراض هم کړو چې اسمایانی نه اسمان نه جوړیږي کستا سو یاد وی کا کې اعتراض د یاد وی خداوی چې اسمایان نه اسمان د سي جوړ شو چې ما قبل مفتوح او الف بدل شو الف دوالي په ساکن الف اول الف مغرزو بس د جوړ شو اسمان او دایم چا ویلی دي چې دا
د باب افعال مذکر غائب ماضی معروف تسنیه صيغه ده تسنیه مذکر غائب باب افعال نه اسماء یا اسماءانی ابه تزول شو اسماءانی بلې ورسېدلې همدغه شان قالین کې دوه احتمالات نورم دي څوک وای دا قال یقالی چې کومه ناقصه صيغه د باب مفعل قال یقالی ناقصه ده کنه وای داغه جمع مؤنث امر حاضر صيغه ده قالی قالیان قالیون مثال به طور قالیین قالیتان څنګه وي اضرب اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا دا شپږمه صيغه چې ده کنه قال یا یقالیو قالیان سبسي ورزا اخره کې وسوي قالینا به او بل احتمال پکې دا ده خجین چې دام د دقه باب مفعلین واحد مؤنث امر حاضر معروف صيغه ده هم جوړيږي واحد مؤنث امر قالینا قال وراسه صحیح وي دا کوم چې علالو نه غیر لیکه قالیا بای مفعل ده کنه قال یا یقالیو یا دلریکا قالیون قالی صحیح وي وکا یعنی د علالات نه علاوه وو قالی قالیان قالیون نون خو غرزه وکنه امر صيغه ده یار قالی قالیا قالیو او به ورپسې او قالی قالی اخر یا خو غرزي کې تاسو سبا دره ځکه یا راغلی مخکې د قصد رستی بل یاد یا غرزه قالی شو انونی وقایه ور سمرګره شولا یای متکلم ته غرزیدلی دا انونی وقایه پاتې را قالین ته جوړ شوی دی به اشد یو څه غوي به سوال پوره شي کنه یار اشد اصل کې څنګه اشدود قوت په معنی باندې راځي اش دو متحرک راغلی ما قبل تر ساکن د جیم والا قاعده را کنه نو اشدود د دال زمم شین ته ورګ لاو دال بدل کې مدغم کو څه شو اشد اشدود او اشدودون اشدود به دویشتم نمبر لم یکو اصل کې لم یکون دی یکونو دی یکونو لم به چې داخل شي نون ساکن کو یکون او یو غرزو څه جوړ شو یکون او قانون دار چې یکون کې د حروف جزم په وخت کې چې کله د باندې حروف جازمه داخل وي نو دا نون غرزیدل هم جایز دی لم یکو بس لم یکو دی جوړ شو شپږشتم نمبر یهید دی دا یو صيغه به بس کو بلکې دا دوه صيغه مرګري دي کنه پریدو ډېر بازي لیکلګي دي ها صحیح ده توجه دا هدي واحد مذکر غائب باس اثبات فعل مضارع معروف ناقص صيغه ده اصل کې تاسو ثبت يهتدي ده يهتدي به کله چې عین کلمه کې دال راشي يهتدي يهتدي يفتعلو نو تا افتعال لم دال جوړول شي څه بشي يهتدي نو دادی کې دو دالو نرال کنه ما قبل تر نه ساکن دي ده کنه ده دا د جیم والا قاعده پکې جاری کیږي نو د دې دال حرکت ها تا ورکا فا کلمې تا څه بشي يهديو او یا بساکنه کنه یا يرميو قاعده د وجنه يغزو ولا د وجنه یعنی لسمه قاعده د وجنه اول جز چې کوم دی یا نسجل شو يهدي او به موږ دام ویل دي چې د حاله کسرم ورکول شي څه بشي يهدي یادم شي کنه فتحم جایز دی او کسرم جایز دی يهدي نه لګو ته به وکړي کنه صحیح ویلو ففالم کسرم ورکړي او فتحم جایز ده بس صحیح خبره ختمه اور بس يخصمون دا خو د سرمرګري صيغه دي کنه دا سر کې يختصمون دي باب افتعال له جمع مذکر غائب صيغه ده يختصمون به دینه څنګه جوړ شول موږ ویل کله فا کلمه کې چې خار غلي وي هڅو حروف دي کنه وغینه پس تا افتعال چدا نه به وره يختصمون کله چې ان کلمه کې صاد وی ضاد وی دا قسم کړي وي
او نو تا افتعال کې دا کولای شي دینه سواد جوړ کا او به سواد کې مدغم کې نه مې مدغم کولا یخصصمون بشي یخصصمون نو دو سواتونه راغلي کنه اما قبل تر خاصه کې نه ده جیم والا قاعده متوجه شو لا یخصص صوت حرکت هم خاطه ورکو څه شو نه لا ولا مې ورکوا یخ او صوت 200 یخصمون راځي کنه او کسرم ورکول شي یخصمون خبره ختمه کسرم ورکول ولا او فتح ورکول شي هم قانون او قاعده موافق دغه ده کنه بس ته وذكر نور مخ تیر شي دا ان شاء الله بقای به څنګه